قوم د مکې دا لوی لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د سورلسمې سپوږمۍ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وې چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وې چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کا حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ ولدا دا منو په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه په یو ګوته او په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو د ټول قوم ورته کته دا ټول سنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې دوه ټوکړې نشوه بلکې هغه دواړه ټوکړې رالې یو ټوکړه د حضور علیه السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې او په دې ګریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړه دا منظر چې دی د ټولو سنادیدو د قریشو ولیدو وی کته جواب یې څه جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي دا جواب نو عرض میں داو چې دا څنګه خبره نه ده علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي چپ په نه پاتې کیږي باقی خدای پوهیږي او قوم پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کیږي د دې قوم په حال باندې لعلک باخع نفسک کې دې شي چې ته ځان هلاک کې د ډېر غم نه پرېږده واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا دی چې سوي ته په صبر کوو ماته پرېږده زه پوهېږم دوی پوهېږي نو عزیزانو د خدای پوهېده بیا داسې لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وویل چې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته ورشه داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې انتها ته ورسېد او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو دین لوی سرکشي خو بل څه کې دیش یا الله ورزم خو او بادشاہ دی زه یوازې نو الله پاک ورته دوه علاج وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی ژبه دې اړمیږي نو ستا ترجمانی با تا سره می پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی تا سره بدی هارون وزیرا دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکړي دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډه او چیلې سره دې امسا کې می هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخه ته ورشي او خبري شروع کی کده د حرکات بدل شو
نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه تماشه کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو ورور څوک یارو مددگار نشته او د داسې بادشاہ مخې ته ورځي چې هغه د خدای دعوه کړې ده ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی دنیا یې مرګره ده دام زړه وکنه او دام جګراوه چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وای چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاہ دربار مونږه دل خدای راستی کا بابو ته ویلې په یوازې ځان موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځه او بادشاہ ته وایا چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سي خو چې راویلی سي قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړ چې د امسا دی وغورځاو د فرعون د مخې ته چې د امسا دغه د مخې ته وغورځولا یو لوی اجدها ته جوړ شو. دومره لوی اجدها ته جوړ شو علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره داخله واضح شوی فرعون چې وکړه دا چې دا څه بلا لرګینه څه بلا جوړه شو منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرته په دستونو تلو د یری 400 کرته. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریږه ما لاس ورواچو خو چې لاس ورواچو بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه. فرعون ورپسې لښکر وکړو چې رانیسئ. موسی سره د ملګرو مخ کې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته یریږه ما اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له په ټک ورکو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شو. 12 لارې موسی سره د قومه پکې ورګډي شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې په دې لار کې زه روانم. نو زه دا خیال کومه چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي نو دوی به په لار کې روانو او یو بل ته به قتل هم. قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانه اخوا خلک چرته وړي.